السلام علیکم. د 8 فروری الیکشن د پاره تیاریانې په زور او شور سره شروع دي. د پی ډی ایم جماعتونو سره پوره د سرکاري وسایلو مدد دی. هغوی جلسو د پاره سرکاري وسایل استعمالي، انتظامیه استعمالي. حافظ آباد کې جلسې د پاره انتظامی سکولونه بند کړي وو چې د مریم نواز او د نواز شریف صاحب جلسې له خلک راشي، سرکاري ګاډي استعمال کړي. بل طرف ته د عمران خان امیدوارانو له د جلسو اجازه هم نه ورکوي او که ورکوي نو بیا پې چاپې وي او ګرفتاریانې کوي. پرنټینګ پریس والو ته په لاهور کې ویلي چې دوی له به څه پرنټ کوي نه پوسټر نه سټیکر، دا شیزونه کې نه اف آی آر به باندې درج کوو. نو په داسې حالاتو کې دا ضروري شوې ده چې مونږ ټول عوام د خپل حیثیت مطابق د پارټۍ د پاره منډې تړي ووایو، هلې ځلې وکړو. زه خپل ویډیو جوړولو حیثیت مې دی، ویډیو جوړوم، عوامو کې اویرنس راولم، دغه زما په لیول ده. خو زما بیا څه دوستانو دا سوچ وکړو چې یاره مونږ په دې اهم حلقو کې کم کې چې دغه خلک په هر حالت اسمبلی ته تله پکار دي، دوی له څه د کمپین کې هم حصه اخیسته پکار دي. لکه شهریار افریدي دی، هغه غریب باندې ډېر ظلم شوی و، په جیل کې رور او خور مړه شو، هغه په جنازو ته پرې نه ښودو. علي محمد خان دی، مراد سعید دی، دا تیمور جګړه دی کوم چې د صحت وزیر او صحت کارډ یو د خلکو دپاره نعمت یې راوستی و، دوی ظالمانو بند کو. نو دغې حلقو کې دوستانو زما سوچ وکړو چې یاره مونږ پوسټر یې پرنټ کو، سټیکر یې پرنټ کو، بینر یې وله جوړې کو، اول ته کې په عام خلکو کې تقسیم کو. نو مونږ په کار شروع کړی دا ډیزاینینګ وغیره کیږي. دا اوورسیز ډېر د خپل وطن باندې مین دي او د هغوی کوشش دی چې وطن سره څومره مینه د عام پاکستاني ده د هغې نه ډبل د دې اوورسیز ده. نو یو دوه درې اوورسیز دوستانو را سره واده وکړه چې مونږ به پیمنټ درولیږو. څه دلته لوکل د دوستانو مونږ خپل کنټریبیوشن وکړو، څه پاکستانیان چې دلته اوسي هغوی را سره وعدې وکړي، چا لږې ډېرې پیمنټ را هم لیږو. نو مونږ دغه مهم شروع کړی. کو دې کې تاسو څوک دوستان د دوبۍ، د سعودي عرب، د یورپ کې د ملکونو څخه خپل حصه اچول غواړئ نو بیا مونږ خبر کې. مونږ په دغه حلقو کې پوسټر تړلی دی، سټیکر ورته مړی دی. دا نښه ډېره ضروري ده چې خلکو ته یې ور یاده کړو. نو د دې نښو سټیکر یې جوړول او په ټول کلو کې تقسیمول ډېر ضروري دي. نو بیا مونږ ته رابطه وکړئ چې تاسو ته اکاونټ نمبر یا څه طریقه درته ووایو چې تاسو پکې خپل حصه واچوئ. امید لرم چې تاسو به په دې مهم کې بڑ چڑھ کې حصه اخلئ. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.